अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद। सवाल دا دی چې یو کس بچی نه کیږي، هغه ترور یا بل کس بچی ورکوي، د دې شریعت کې څه حکم دی؟ نو شریعت کې دا عمل او دا کار کول درست او جایز نه دي. د دې لپاره یو څو وجې دي. یو خدا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعدلوا بین اولادکم، تاسو د خپل اولاد په مابین کې عدل او انصاف وکړئ، تر دې پورې چې د اولاد په ښکلولو کې او دې کې هم مینه محبت کې هم چې کله سړی خپل بچی بل چاته ورکي او بل سړی د هغه دپاره مور او پلار وګرځوي، نو د په محبت کې او په مینه کې او په عدل او انصاف د دې بچی سره ونه کړو، یعنی دې والدینو دې بچی سره عدل ونه کړو، د اعدلو د دې حدیث نه خلاف کار وشو، یعنی بې انصافي وکړه. ځکه بچی ځان نه جدا کړو بل ته ورکو، څه بچی ځان سره وساته او یو یې پکې بل چاته ورکو، د یو سره د عدل او مساوات ونه کړو. دویم دا چې دې سره صلې رحمي قطع کېږي. ډېر کرته داسې کېږي چې بیا هغه ماشوم چې کله هغه بل کور کې هغه غټ شي، نو هغه ته دا تصور ورکول کېږي چې دا ستا پلار او مور دی، هغه اصلي او حقیقي مور او پلار هغه ورته نه ښیي. نو دې سره هغه صلې رحمي قطع شي، خپلولي قطع شي، او صلې رحمي قطع کول دا غټه ګناه ده، کبیره ګناه ده. او حدیث کې راځي چې چا صلې رحمي وصل کو پیوسته کړه، الله به د خپل رحمت سره پیوسته کی، او چا چې قطع رحمي وکړه الله به د خپل رحمت نه قطع کی. دویمه وجه د دې دا کار حرام دی، ځکه دې کې دا صلې رحمي د قطع کولو سبب ګرځي دا. او دریم دا چې دې کې د نسبونو مجهول ساتل دي. یو بچی حقیقت کې د یو کس بچی وي او د نسبت بل ته کېږي، دا خو نسب بدلول دی، نسب بدلول خو ډېر غټ جرم دی. نو شرعي لحاظ سره دا کار حرام دی، دا ناروا دی. عام طور سره زمونږ معاشره کې خلک داسې کوي، خو دا د شریعت په لحاظ سره د ډېرو وجو نه دا کار حرام او ناروا دی. اولاد ورکوي الله، چاله نارینه اولاد ورکوي، چاله زنانه ورکوي، چاله دواړه ورکوي، چاله څوک عقیم او شنډو ګرځي، صبر به کوي د الله په فیصلو باندې. نو لہذا ایتا ټیک ته یو یتیم ماشوم دی، د هغه کفالت راغلی دی، یو ماشوم داسې چې هغه بې اثره دی، څوک یې شته نه، د هغه کفالت وکړه، د هغه پرورش وکړه، تربیت یې وکړه، په دې به الله پاک ډېر لوی اجر درکړي. لیکن خپل بچی بل چاته ورکول دا د شریعت په لحاظ سره درست او صحیح کار نه دی.